سورہ تکاثر. او چونکہ وړاندې صورت کې ډیبټ خبره وشوه چې ډیبټ زیات شو نو تباہ دی، او الله تعالی فرمایي تاسو رواني ډیبټ طرف ته. الله تعالی انسان چې روان کریډټ طرف ته نه روان، ها میجارټي کوم روانه ډیبټ طرف روانه. نو خلاصه صورت جمع کولو د مال یا حرص د مال انسان کیرلیس کړي د آخرت په حواله بے پروا کړي. نو الله تعالی فرمایي چې دغه لپاره ډبل پنشمنت ان سنس چې یو خدغه مال چې د جمع کړي دی دا ان ون وی ار دی ادر د خدای فیور هم دی، څه شي د خدای نعمت دی. نو الله یو خبر دې تاسو کوم چې ما در سره دا کول تاسو کو دا یو پنشمنت دی. او دویم پنشمنت الله تعالی فرمایي په خپل به ایکسپیرینس کې عذاب چې ټیسټ خبر الله دې موږ یو دا چې د نعمت پختنه وکي نو د سپیریئر اتارټي یا د غټ کوټ پختنه هغه یو مصیبت ده. او دویم دا چې ایکسپیرینس کوي به د عذاب چې دی ولې کیرلس. الهاکم التکاثر، الهاکم معنا غفلت، اغفلکم. الهاکم التکاثر غافل کړي تاسو، التکاثر کمپټیشن ان اکمولیشن منی. تکاثر معنا کمپټیشن ان اکمولیشن. کیوں کمپټیشن چھوڑو؟ یو خداوی چې سړی بل څه نه ګوري خو ځان له جمع کوي. صحیح ابل دا چې ټارګټ دا وي چې نه چې دغه نه مخکې کیږي ځکه را ډېر وړاندې را اجه غني را ډېر وړاندې را زبر هغه نه مخکې دا کمپټیشن والا کم مصیبت دې ډېر زیات دی. نو دې ته وایي تکاثر. تکاثر معنا کمپټیشن، دنیا کې کمپټیشن. نو دې خلک کیرلیس کړي ځکه چې کله د کمپټیشن تصور پیدا وي دنیوي اعتبار سره د آخرت تصور مکمل طور ختم شي. هغه بیا پرایورټي نه چې پرایورټي نه سړی به دغه مطابق ثینکینګ سره کوي چې کوم شی تا پرایورټي نه نه هغه مطابق به سړی سوچ کوي. ها بیا خو سوچ دیو چې الله تعالی لفظ الله وي چې دغه مطابق سره ټوټلی کیرلیس دی ځکه چې هغه په پرایورټي په ایجنډا نشته، اپا برنامه کی نشتا. الہاکم التکاثر غافل کړي تاسو، التکاثر الہاکم التکاثر غافل کړي تاسو، التکاثر کمپټیشن د ډیروالی د مال، مقابله د ډیروالی د مال. حتی زرتم المقابر، او الله تعالی فرمایي دا یو داسې پروسس دی چې دې ان نشتا تر قبر پورې لګي ورسره. حتی زرتم المقابر تردی پورے چی تملاقش مقبرو سر کلا. اس اللہ تعالیٰ وی دا سند فکار دا کلا مانا دا دا سا انسانیت نا دا تسکے. کلا دا کلا مانا دا سا لکا منگا اے بگ نو، منگا رضی سوا بگ نو، نو بگ نو دیتا ہوئی. نو دا کلا مانا دا کلا ویلے لا نو دا غی مانا با نو. کلا تاکید سره الله سره لا سره یو لام بل لاره یو سره کاف راړه دغه د لام باندې شد کنه. صحیح شو. ها نو دا لفظ چې دروغت کو نو دې ته وي بگ نو. لکه الله تعالی دا څه وي، الله تعالی وي ته لګیا دي کمپټیشن کې تر مرګ لګیا ہے. نو کلا سوف تعلمون زرد چې پوي بشي، ثم کلا دن نو ثم کلا بیا سوف تعلمون درد چی پوئی بشئی کلا نو. پدرین ذال لو تعلمون علم الیقین کتپوئی دے علم الیقین پاساسی و بنیاد علم بانے، یعنی کدا خبر صرف دا تیوری پانداز پر امتازوان کوئی کرے. علم الیقین سے تا ہوئی تیوری تا دا توری کا علم الیقین سے تا ہوئی تیوری تا. دے پس بیا دویمہ مسئلہ حق الیقین. حق الیقین اگا ایکسپیرینس ہوئی بٹ اپان ادرس داولی ایکسپیرینس بٹ اپان ادرس تجربہ دا قبل چاہ باندے. او دریمہ مرتبہ دا عین الیقین ایکسپیرینس آن یور اون سیلف. ایکسپیرینس آن یور امتا سے مثال در کرو دا تیوری دا تیوری چه اور شے سوزئی تیوری دا چه اور شے سوزئی او تیوریٹیکل مونږ دی باندې پوهیږو. صحیح. اوس چې شی دی ورته وګورځو او وې سوځو دا حق الیقین دی، ایکسپیرینس اپان ادر یعنی سمثینګ ایلس. په بل شی تجربه وکړه چې واقعي وې سوځو اګه خپل لاس په کې ورته نه او هغه وسوځو دا مسله د عین الیقین د ایکسپیرینس ان یور اون سیلف.
اللہ تعالیٰ فرمائی نن په دې تیوري باندې ځان پوهې کا کړي دا میاشت کې مرتبه سکپ کوم ښه دا نه چې ته تماشې ته ولاړ زبان اور سلون experience upon other bani experience on your own self. کلا لو تعلمون نا لو تعلمون علم الیقین کچرتا تو پویدے د تیوری تر لیول هم لترون الجحیم لترون اللہ تعالی داس نو لتعلمن الجحیم په جهنم به پوشي وي خدای وي جهنم بدلی دلو سبا کړ یعنی ته دې تیوری باندې اومستا یقین پیدا شون جهنم به اونې چې واقعي دا په کوم شي کې اختیار دا جهنم دی دا چې کوم شي کې اختیار کوم کمپټیشن کې د دې خو ان نشته د دې ان نشته نو د سپیم سره د خوب نور ټینشن یې پیږي دی وجه خوب ګولای شي دا خو سادي بابا یو واقعا نقل کړی دا وی په یو کلی باندې سیلاب راغی او براله نو براله نو ډېر وګوي نو مالدار خلک اختو او دا فرید دی دا فریزر دی دا هغه زمانه ورته چې قیمتي څه او دا کوشن دی دا بستر دا دغه د سرو کاله دی او دغه بکس دا پلان کې ډینګ دی او یو غریب سره صحیح دا کور کې کټم نو چې په دې شی بس یو صادر او به ځان ته غړو صحیح کله به پاس ځان باندې او کله به لاندې بس سیلاب راغی نه صادر در کوګه وی غریبای پاکه بادشاہي نن دی د په پټه پښوم خلک به خدای په قهر اخته نو کور په خودی شي نه تللی کلا لو تعلمون علم الیقین نا کچره تاسو پوی دے د علم الیقین تر مرتبه لترون الجحیم لدل بو جانو خپلستر گسرا دا ژوند هی جهنم دی کتره په سوچو دا دغه ژوند دغه لوی جهنم دی ثم لترونها ابیا بتاسوینی دا جانم عین الیقین ایکسپیرینس آن یور اون سیلف خدای وای دا میس کې مرتبه ګورې سکپ کوم صحیح قیامت پر پکې نشته چې ته ګوره دا بل څنګه سوځي نه خدای وای ته منډه کړه چې تا څنګه سوځي ثم لترون عین الیقین ثم لتسألن ابیا بتاسون تپوس کول شي یوم ذن پتا اور ازبانه غن النعیم د نعمتونو متعلق نو خلاصه د صورت چې دنیا ته اولین ترجمه ورکول او نمبر 2 ترغیب آخرت